پنجاب یو تک تور کاغذ زمونږ مشر پسې د سپي په شان غپیږي. الله دې تباہ و برباد که بند کمره کې ناست دی. کارغه منکر حدیثه ته هغه سړی یې چې پنجپیر په مرکز کې رالی شیخ طیب په مای کې ضرور چې مه پاسئ دا کارغه رالی دا ستا حیثیت دی. کارغه منکر حدیثه ستا حیثیت موږ له معلوم دی. د پنجپیر په اجتماع کې د شیخ طیب صاحب د آیډي نه ټول بیانونه شعر دي خو لیکن ستا بیان پکې شعر نه دی. ګینې چکې کا دا ستا حیثیت دی. کارغه و چنګړ مرداباد غلامان صحابه زنده‌باد. بسم الله الرحمن الرحیم. دا بچی چې دي نو دا چرته کې د بازاري خلکو بچي نه دي او نه دا بچي د یو سکول او د کالج بلکې دا د هغه ځای بچي دي چې په هغې باندې موږ تاسو فخر کوو چې کله موږ تاسو د معاشرې نه ناامیده شو د معاشرې د بد اخلاقۍ نه ناامید نو زموږ ستاسو نظرونه هغه په دې ځای کې باندې چې زموږ د دین کوم حقدار دي زموږ ستاسو د دین تحفظ دی زموږ ستاسو دیني او روحاني اخلاق هغه په دغه ځایونو کې محفوظ کېږي او په دغه ځایونو موږ ته راخورېږي خو چې کله دا ځای نه دا هم غیر محفوظ پاتې بیا به موږ او تاسو کم طرف ته ځو بیا به زموږ ستاسو معاشره زه په دې باندې دوه خبرې کول غواړم. یو د والدینو په ذمه دارۍ باندې خبره کوم او یوه خبره دا کوم چې زموږ او ستاسو د مدارسو کوم نظام دی نو دا نن سبا کم طرف ته روان دی. د والدینو ذمه داري خو د ټول نه اول دا ده چې کله دا خپل بچی لیږي نو لږ دې له کتل پکار دی چې زه دا بچی لیږم دا زه د چا سره لیږم دا چې په دې کم مدرسه کې سبق وایي دا څنګه خلک دي د دې خلکو د تربیت زما په بچی باندې څومره اثر انداز دی زما دا بچی حرکات سره زما دا بچی دا خو د بل مسلمان خلاف لګیا نه دی دا خو په هغې پسې کنځل نه کوي خو هغې ته غلط القابات نه ورکوي. اسلام موږ ته تهذیب راښیي نو موږ تاسو ته اختلاف راښیي خو اختلاف سره د دلیل نه او سره د ادب نه راښیي کنځل موږ تاسو ته نه راښیي. نو دا د والدینو ذمه داري ده چې خپل بچی هغې د چا سره ولېږلو او بیا ترې بې پروا شي. دا د پلار ذمه داري دا به تر اخره پورې خپل په بچي باندې نظر ساتي د خپل بچي تپوس به کوي او دې خلکو ته به وایي چې تا ته ما دا بچی درکړی دی نو دا ګورې دا څه زیاتې نه و په کور کې ته یې په کومه طریقه باندې استعمالوې او استعمال یې کړه. دویمه خبره زموږ ستاسو د مدارسو چې کوم سیسټم نن سبا روان دی نو په دې باندې زه تنقید برای اصلاح کول غواړم. د مدارسو سره دښمني نه ده مدارس زموږ خپل کورونه دي زموږ تربیتګاهونه دي او دغه رنګې علما دا زموږ ستاسو د معاشرې پهچان دی زموږ ستاسو د دین پهچان. نو د ټول نه اول زه دا خبره کول غواړم چې نن سبا زموږ ستاسو د مدارسو محتممین د دوی کارکردګي ډېره د نقص شکار ده د دوی د وجې نه ښه علما قابل علما د هغو د علم کیریر هغه تباش ډېر علما هغه داسې چې هغو ته وایي چې ته درس ولې نه کوې تدریس ولې نه کوې وایي چې بس مبینو راله زړه ستا کړی دی څه کار به کومه خو لیکن د یو محتمم سره زه وخت نشم تېرولی حالانکې دا محتمم دا یو عالمي پکار دا ده چې دا د خپل ماتحتو سره داسې اخلاق استعمال کړي ځکه دا نبي وارث دی دا عالم دی چې د دې نه یو عالم سړی دومره متنفر نو دا په معاشره کې به دا نور څه خیر خور نو پکار ده چې زموږ او ستاسو چې کوم دا دیني نظام دی زموږ او ستاسو بورډونه دي پکار دا ده چې دا یو داسې طریقه لانچ کړي چې په هغې کې زموږ او ستاسو د مدارسو چې کوم محتممین دي نو د هغې خپل یو کرایټیریا دا محتممین نن سبا څوک جوړېږي محتمم سړی هغه جوړېږي چې دا په بله مستنده اداره کې نشي چلېدی دا په کتاب باندې نه پوهېږي دا درس نشي کولی نو بیا لاړ شي بل څوک یې د ځان سره نه پرېږدي اکثر دا نو بیا لاړ شي ځان له یو اداره کولاو کړي او بیا په هغې کې ښه علما د هغه سره راشي د هغې د دغه محتمم بیا د دغه علماو سره لهجه دا انتهایی نه چې کله د دې دا لهجه ناقصه نو ظاهره خبره ده د دې په بچو باندې هم بیا اثر او دغه رنګې په اساتذو باندې هم اثري نو پکار ده چې زموږ استاسو دا کم دینی نظام دی نو په دې کې داسې څه شرایط لکه څنګه چې زموږ استاسو په کالج او یونیورسټي یو سړی پرنسپل جوړېږي یا یو سړی ایچ او ډي جوړېږي یا یو سړی ډین جوړېږي د هغې لپاره خپله کرایټیریا ده بل د دې انسان چې کله هم دا محتمم دې ته ان او سي جاري کېږي نو پکار دا ده چې منټلي لږ معاینه کول پکار چې دا سړی دا یو
یو ذمہ دار منصب باندې کینی د دې ماتحت با علما کار کوي ډېر پاک خلک د دې ماتحت کار کوي نو آیا دا سړی اهل دیو کنه د دې په وجه باندې چرته په دین باندې بدنما دا خونه لګي دغه رنګ چې کله یو سړی محتمم کیږي نو دا غي د پاره داسې شرایط لګول پکار دي چې دا به د مدرسه په خپل انانیت سره نه چلی ځکه زموږ یو ملګری و د هغه یو جومات نو په جومات کې هغه چرته د محتمم بچی بولې و د ختم دپاره ختم قرآن دپاره نو چې کله بچی بولې و نو هغه بچی شاید چې هغه قرآن به صحیح یاد نه یا انسان کله کله خطا کېږي را خطا کېږي نو هغې نه چېرته غلطیانې راغلې وي سبا د هغې وی چې یاره د زما د مقتدیانو دا فیصله ده چې ته مراد دغه ستا نه غلطیانې ډېرې رالې نو سبا له محتمم راولګېد او هغه مولانا چې و نو هغه د خپل مدرسې نه نو دا محتممین دا د دې دور ځان نه فرعونان جوړ کړي فرعونیت نو دا فرعونیت دا نه دی پکار بلکې د زموږ استاسو د مدارسو چې کوم نظام دی په دې باندې د صحیح نظر ساتلو دپاره موږ تاسو له پکار دي چې موږ تاسو قابل خلک اهل خلک هغه خپل مشران کو او په کاغذونو کې زموږ استاسو چې کوم رجسټریشن دی نو په هغې کې موږ تاسو داسې یو کرایټیریا موږ تاسو منتخب کړو هغه بیا زموږ د مدارسو د بدنامۍ سبب نه جوړیږي او دا یو ښه اقدام به وي که چېرته په دې باندې زموږ استاسو مشرانو لږ غور وکړو او لږ نظرسازي مې وکړو